بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو زمونږه د قربانۍ متعلق ده چې د قرباني دا په چا باندې واجب ده. زمونږ دین اسلام زمونږ په شریعت کې قرباني دا په هر مسلمان باندې واجب نه ده، بلکې په دې کې زمونږ دپاره زمونږ دین اسلام زمونږ شریعت څه اصول او څه شرایط کېښودي دي، مقرر کړي دي. که دغه شرایط موجود وو نو په یو انسان کې نو په هغه باندې قرباني کول هغه واجب دي، او که چېرته دغه شرایط نه موندلی کېدو بیا په دغه انسان باندې قرباني هغه واجب نه ده. اوس هغه کم شرایط دي نو دا زده کول، په دې باندې ځان پوهه کول دا لازمي دي. اول نمبر بنیادی شرط هغه دا دی چې کم کس قرباني کوي هغه به مسلمان وي، ځکه چې د غیر مسلمه قرباني هغه صحیح نه ده، پای کې هغه حصه نشي اخیستی، نو دا بنیادی شرط دی مسلمان. دویم نمبر شرط چې دی هغه عاقل، چې دا کس چې دی دا به لیونی او مجنون دی. اگر که لیونی او مجنون دی، صاحب نصاب دی، دی مالدار دی، خو په ده باندې قرباني هغه نشته. په عاقل باندې، په پوهه او سمجدار کس باندې چې دی صاحب نصاب وي، مالدار وي، نو په هغه باندې قرباني کول واجب دی. دریم نمبر بالغ، که چېرته یو کس نابالغ و، اگر که هغه مالدار دی، صاحب نصاب دی، په میراث کې ورته بلها مال چې دی هغه پاتې شوی دی، خو لیکن مفتابه قول دا دی چې په نابالغه په ماشوم باندې قرباني هغه نشته. قرباني هغه چې ده په بالغ باندې واجب ده چې دی صاحب نصاب وي. بل شرط د دې دپاره دا دی چې دا کس کوم چې قرباني کوي دی به مقیم وي، په خپل کور کلي وطن باندې به. که چېرته دی مسافر و، د خپل کور کلي نه په 78 کیلومتر فاصله باندې وتی او دله دا سفر د 15 ورځو نه په کمه باندې او په دې کې د اختر ورځې راغلی، نو په ده باندې هم بیا قرباني نشته، دی مسافر دی. خو که چېرته د اختر په ورځو کې په اولنۍ ورځ باندې یا په دویمه ورځ یا په درېیمه ورځ باندې دی راغی، نو بیا به قرباني هغه واجب ده. همدغه شانتي که یو کس هغه د اختر په ورځو کې د اختر په ورځ باندې یا د اختر په سبا له هغه ووتو په سفر باندې او د قرباني نه ده اخیستې، نو چونکه اوس دی مسافر شو د اختر په ورځو کې، نو د ده نه هم د قربانۍ هغه وجوب هغه ختم شو. بله خبره اخرنۍ چې دا کس کوم چې قرباني کوي دی به صاحب نصاب وي، دی به مالدار وي. نو اوس د صاحب نصاب او د مالدارۍ دپاره اسانه خبره دا ده چې کم کس زکات ورکوو او په هغه باندې زکات ورکول فرض و، په هغه باندې هم قرباني ورکول هغه واجب دی، قرباني کول په هغه باندې واجب دی. دویم نمبر کم کس چې صدقة الفطر په هغه باندې واجب وه، همدغه شانتې قرباني به اوس هم په هغه باندې واجب وي. په دې کې مزید لږ شانتې تفصیل دی، هغه دا که یو کس دی که نارینه دی او که زنانه، خو لیکن د ده سره صرف سونه ده، نو که چېرته دا سونه د 1.5 تولو نه په کمه باندې وه، نو بیا به دې باندې قرباني نشته. او که چېرته صرف دغه سونه د 1.5 تولې یا د 1.5 تولو نه سیوا وه، نو بیا به قرباني شته. دویم نمبر سپین زر، که چېرته سپین زر وو د دې نه علاوه ورسره نور څه نشته، نو که چېرته سپین زر د 52.5 تولو برابر وو یا د 52.5 تولو نه سیوا وو، نو په دې باندې قرباني شته. که د دې نه کم وو نو بیا قرباني نشته. دریم نمبر مالی تجارت دی، نو دغه مالی تجارت که چېرته د 52 تولو چاندې قیمت د هغې برابر وو، نو بیا به ده باندې قرباني شته. اوس د 52 تولې چاندې قیمت هغه څه نن سبا، نو اوس په دې جون په میاشت کې په 2023 کې د هغې نه روپۍ جوړېږي د 52 تولې چاندۍ نه 1,41,000 غالبا. که چېرته د یو کس سره 1,41,000 روپۍ موجود وي، خیر که په دې باندې کال نه تیر شوی دی، صاحب نصاب دی، په ده باندې قرباني کول واجب دی. یا د ده مالي تجارت دی، وړوکی شان دکان دی، هغه د 1,41,000 روپو نه سیوا دی. خو په دې کې هم دا خبره یاد ساتل پکار دي چې په ده باندې به قرضې نه وي. که چېرته قرضې پرې وي نو لاول به ترې هغه قرضې منها کړي، هغه به ترې وباسي. د هغې نه پس که چېرته دغه دکان یا نغدې روپۍ چې هغه 1,41,000 پوره کېدې، نو په ده باندې قرباني هغه واجب ده. خو د دې نه علاوه په قربانۍ کې یو خبره دا اضافي ده، بلکې یو نه بلکې دوه خبرې په دې کې اضافي دي. هغه دا که چېرته د ده سره د خپل ضرورت نه زاید سامان موجود و او په ثابت کال کې د هغې د استعمال ضرورت ده ته نه راتلو، مثال په طور کپړې دي یا برتن دي یا زاید ځمکه ده یا کورونه دي، هغه دغه شان شړ پراته دي او د هغې ټولې مجموعي قیمت چې دی هغه د 52 تولې چاندې قیمت یعنې 1,41,000 روپو ته رسېدو، نو هم په ده باندې بیا قرباني کول هغه واجب دی.
په دې باندې کال تیرېدل چې دی هغه شرط نه دی. په زکات کې دا مسله وه چې سره سره زر سپین زر یا نغدي روپۍ یا مال تجارت پای کې کال تیرېدل شرط وو. په قربانۍ کې دا مسله نشته. که د اختر نه یو ورځ مخکې ستا سره نصاب پوره شو بس په تا باندې قرباني چې دی هغه واجب شوه. همدغه شانتي که مجموعي د چا سره لږ څه موجود و یعنې څه لږ سره زر دي یا لږ سپین زر دي یا نغدي روپۍ دي یا مال تجارت دی یا د ضرورت نه زاید سامان دي یا دا ټول موجود یا په دې کې لږ 2-3 څیزونه موجود دي نو هم د دې دا مقدار چې دی د مجموعي طور که چېرته د دې مقدار نصاب ته رسېدو د دې 52 تولې چاندي قیمت ته نو بیا به د باندې قرباني کول هغه واجب دي او که چېرته مجموعي طور یا یو دوه څیزونه نه رسېدو نو هغه بیا واجب په د باندې قرباني هغه نشته. دا یو څو اهم لازمي ضرور مسایل نور ان شاء الله د قرباني متعلق څومره مسایل ان شاء الله عن قریب او په داسې په مختصر ویډیوز کې د تاسو مخ ته پیښ کوم. جزاک الله.